شاه د وردګ راجوټو سابقه کونسلر هم پاتې شوی یم. زمونږ بچي زوجان او جواد احمد او یو عطاالله بیګانه بله شپه زمونږ کور کې شټرنګ میټرنګ کار کولو، هغوی هلته کور کې کار کولو. بیا چېرته کې بار راووتل، د مشرانو په مخ کې سګرټ بګرټ یا نسوار مسواره نه شول اچولی، نو هغه دوی پولیس والا نیولي. هغوی ورسره نه تلل، پیره دوی ډزه 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 دومره یې والي دي چې یو ته خېلپختۍ کرې کړې ده، او هغه بل دا مخ او دا سر داسې یو دومره دومره غوټې غوټې ویښته یې ترې اوښکلي دي. او بیا زمونږ د کور هغه ټولې زنانه راووتې او شور فکر جوړ شو. بیا ورته هغه سپیان چې وو هغه ډېر زیاته، هغه پولیس والا هغه تاڼېدار نه هم زیات ګرم وو. بیا ورته تاڼېدار وو چې پرېږدی پرېږدی په مینتونو چې نه هغه خلاص شول که نه. نو بس بیا هغه چې کور ته لاړو، بیا مونږ منډې تړلې والي یو ته بل ته چې یاره لکه دوی سره خبره وکړو، خو بیا دوی ورونو ته لګتې ورکولې وو ډبه 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 ډبه. بیا مونږ رالو، هغه واړه مو سره واله کړل، مونږ ورته چې والې بوځئ تاڼې ته، او بس مونږ هم ورپسې لاړلو. هلته کې چې لاړو بس تاڼې ورونه بند وو، سړي موبایل نمبر یې بندې کړې وې، او بس هېڅ هم نه داسې دښمني ټیم وو. او یاره ته پختې یقین وکړه که نه چې مونږ صرف اوبه څښلي دي بس، اوس مو روژه ده. او مړه بس بیا نور د کلي مشران راغلل او یو ځي بل ځي، او دوی زموږ سره را دغه کړل، را پرېښودل. او ویې چې سهار مې راولې 8:30 بجې مونږ ولاړو، ناست 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 2 بجې شوې، سیچو صاحب راووتلو. او بیا یو بل کس هغه پکې منډه تړلې والې. بس بیا سیچو صاحب ما ته وایي چې ته یې زامنو نه خبرې؟ ما ورته وایي نه زه خو ته نه یم خبر. وایي هغه سره خو دومره موبایل دی، وایي هغه په 50,000 روپۍ کېږي. ما ورته ویل زما زوی خو د کار مېسکار کوي په لاهور کې، غټ کارګر دی، ما هغه 50,000 شلو ورځو ګټي، او ما ته هم رالېږي، ما موبایل پکې سي. او بیا وایي چې داسې پټوانې دي واغه او دغه هلته زمونږ کلي کې غلط خلک دي، د دې پولیس والا انفارمران دي. او ما وایي دلته کې خلک ملک برتي کي، یا پې سره چرت وڅکي، یا پې سګرټ وڅکي، یا پې آیس وڅکي، ځان سره یې په میپلو کې ولګوي. بیا انفارمر شي، بیا پې پولیس ته لاړ شي، ورته وایي دی دا کارونه کوي. نو په دې وجه باندې بس مونږ ورته وایي چې زه به ټیک ته مونږ به څه چل کوو، او لکه پیسو میسو هلته کې وایي 2 ګاډي روک شوي دي او تاسو په هغوی سره لین کوئ. نو ما ورته ویم خدای دې زما دا زامن پالچي کړي، دا ولې زما زامن غلي دي، مونږ څه غلي یو چې مونږ بغلاګانې کوو، او اوس خلکو نه ګاډي ورک دي. تاسو ذمهواري ده که دلته یو سړی غلط کارونه کوي، که ټوپکمار دی، که هغه جوارګر دی، یا هغه بېخوني به څه کوې؟ دا نه ده چې ته بیا ما ته وې یا بل ته وې چې داسې کار دی چې تا زوی دی غل سره ګرځي، او ستا زوی دی بدماش سره ګرځي، نو ته دلته کې را قانون بیا سره یو دا رټ ته په څه باندې قایمې؟ زما په غریب باندې زه شریف سړی یم، زه میا صاحب یم، زمونږ په خاندان کې را کاکا صاحب میاګان یو، او تر اوسه پورې الحمدلله په مونږ باندې څوک دا ونه وایي چې یاره په 2107 کې هم تر اوسه پورې چاته نه چالان اخیستی دی. په دې وردګه کې زمونږ 80 کاله وشوله، نو مونږ هغه کمزوري خلک یو، نو بس هر سړی را باندې ډاډه راځي. نو زه دا خواست کوم چې یاره زمونږ نور رسوت دست نه کېږي، او زمونږ د دې ګروان نه لاس وکاږئ، او مونږ ته قانوني تحفظ میلاو شي. وردګ راجوټو تعلق ساتو د سډېرو د تاڼې جو د پکار خان دا یو بدماش یو غونډهګردي چې شروع کړې ده، یو داسې د ظلم او دغه بازار یې ګرم کړی دی، او داسې بد اخلاقي په تاڼه کې چې استعمالي چې ته ګویا که د وخت پرغون راغلی. خدای وکړ په چا سلام، د چا سره هغه لاس میلاوېدلو، او بس دغه د پیسو بس دغه هلي چې د پیسو بس لکه د پیسو دغه بس ته به دغه چې زه سره د پیسو تا به داسې حد کې راغورځوي، او داسې به دې جوړي چې دې تا لکه هغه پیسو ته دغه کړي، بیا د اخره کې د پیسو ډیمانډ وکړي چې یاره ماله به دومره پیسې، او دا ماشومان یې جیروستي دا د 50,000 روپیو ډیمانډ. نو دا خو که جایز کار چې دا جزانان دي په ایران کې، د دوی په زمون کې خو 50,000 روپۍ نشته. نو بس ظلم دی چې مونږ د بالا افسرانو نه انصاف غواړو چې انصاف کې وشي، او دا داسې یو ظالم او دغه چې کوم دی د هغه د مخنیوي وشي. ظلم پرون 2 بجې دا ماشومان نیولي دي، او اوس مازدیګر یې پرچه وکړه، دا د پیسو دی چې کوم دی لکه اوسه پورې اشاره کړو چې دوی پیسې چې مونږ د پیسو هغه ډیمانډ ته دوی پوره نه کړو، نو اوس دوی چې کوم دی نو بس پرچه یې وکړه مازدیګر چېرې دوی دا 2 بجې 2:30 بجې دا ماشومان نیولي وو، او د اوس مازدیګره پورې پرون یې د شپې او د اوس مازدیګره پورې چې کوم دی نو صرف د پیسو لپاره د پیسو ډیمانډ یې جي وکړو، نو چې پیسو هغه ډیمانډ موږ پوره نه کړو، نو اوس یې جي پرچه وکړه. نو موږ د بالا افسرانو نه د جي انصاف غواړو چې دې برطرف کړي، او داسې یو ظالم دغه نه چې افسر نه چې کوم دی موږ خلاص کړي.